تاسر الحمدلله ترجمان علماء دیوبند یو لاجواب مناظره کړي کتا غټلی دوباره چیلنج ونی ورکړي او که مثال تا شکست خوړلی نو بیا ځان کې جرأت او ذوق قوت پیدا کړه څنګه طاقت طاقت حاصل کړي څنګه معلومیږي دا چې تا دا هغه بې غیرته پهلوان کار دی چې شل پیر درجونه وکړي او بیا را پاسي وایي زه بیا تکړه شوم یو پیره بیا چې بیا راغورځېږي وایي یاره لاس مې روانو چې بیا راغورځېږي یاره خپه مې وښویدله په بلال لیوني باندې هغه کار شوی دی د ټول الحمدلله وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ما محترم مسلمانانو ورو په سوشل میډیا باندې د پنځپیریانو د بد اخلاقۍ د ګستاخۍ او د علماء دیوبند توهین یو میدان او یو بازار ګرم دی هغه خلک چې په ټوله دنیا کې بدنام جون تیری چغا نن سبا دور کې د پنځپیریانو په نوم باندې خلک پیژني پاغه کې باز افراد لکه مثال د بلال غنتی کم عقل او بی وقوف انسان او د هغه نماینده بی وقوف او کم عقل انسان منګو تاسو الحمدلله چې د کم جماعت سره تعلق ساتو غي جماعت اهل سنت والجماعه علماء دیوبند ویل شي چې دا غي عقاید نظریات مسائل الحمدلله دا بالکل د قران او د سنت د نبی علیہ السلام دا مکمل موافق عقاید او مسائل د دې جماعت په خلاف باندې پنځپیریانو د علماء دیوبند خلاف د خپل بے ادبا او ګستاخان او د پنځپیریانو په اصطلاح کې هغه کلب عقور نمونه وړاندې کړی دي یو نمونه دا غین د بلال او بل داغه د یو نماینده د طاهر معتزلی په نوم باندې دنیا کې نن سبا خلک ډیر پیژني دغه بلال لیونی معتوه کم عقل د خپل ځان د مشهور کول د پاره هر قسم حربه استعمالي لیکن دا دومره بی وقوف او خر انسان دی چې په دې وخت د اسلام او د نبی عليه السلام او د شریعت خلاف ملحدین او بی ایمان خلق څومره پراپګاندا کی داغي د پاره یو مواد تیارون کې دغه بلال او دغه نماینده دي چې هغه خلکو ته دی هغه حوالجات او هغه عبارات چې هغه د قران او د سنت په خپل منځ کې د مقابله او د تعارض او د علماء دیوبند عقاید او نظریات د قران او د سنت نه خلاف ثابتولو کوشش ناکام دا بندهم کوي منګا ټول مسلمانانو ته وایي چې د دې فتنې د پنځپیریان نزان اوساتي دغه فتنګر د شهرت اوږي او لیونی بلال نن استاد محترم ترجمان علماء دیوبند فاتح فرق باطلہ حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیہ د واتس اپ پلار باندې یو پیغام پر خودل دي او خپل تمنا یې ښکار کړي چې ځان مشهور کول غواړم کو پدې چې تاسو رزم مناظره وکم په مسله د سماع موتا مونږ چې بي وقوف او کم عقل انسان پدې مسله باندې ستا جماعتي مناظره شوي ده هغه مناظره باندې ستا یقین او اعتماد نشته چې ته دوباره بیا پدې مسله د مناظرې د پاره استاد محترم ته میسج کې او دومره بي وقوف او خر انسان چې دغه بلال وی چې زبدا میسج سوشل میډیا تور کوم او خلکو ته بخیم چې زه ترجمان علماء دیوبند سره مناظره کوم مقصود ځان مشهور کول او خلکو ته بدا باور ورکوم چې دی ما سره مناظره نکړي ای بي وقوف انسان هغه سړی چې دا ټول جن احقاق حق او د ابطال باطل په میدان کې تیر شو ته خلکو تاغا ملامت او شرمنده کول غواړي الله رب العالمین به تا نور هم شرمنده کی بی وقوف بلال انسان تا ته او استاد غي ملګری چې تا کوم نماینده جوړ کړو استاد تختیدو او د شرمیدو نه بعد استاد لا جواب کېدو نه بعد تاسو دوالو ته وې که تاسو ټول جماعت د پنځپیر راجم شي استاد محترم ترجمان علماء دیوبند ته چې الله رب العالمین کوم مقام ورکړي دا تاسو چرته مخستې نشي او دام درته وې چې ترجمان علماء دیوبند الحمدلله
تمام پنځپیریان داسې يرولې دي چې په خپلو مارکیټونو کې دې پټېږي لکه ستاسو د شعر اشاعت د منیر شاکر د وینا مطابق وایي تاسو دې په خپله په مارکیټ کې پټ شوي وي. ستاسو د شعر اشاعت د منیر شاکر د وینا مطابق هغه سړی چې ستاسو کلي ته تاسو په درغلي دي لیکن تاسو د هغه سره د میدان نه مناظرې د ناست دي طاقت او جرأت نه لري. تاسو خیال دا خلکو ته ورکوئ او دا باور خلکو ته پیدا کوئ چې دا سړی زمونږ نه یریږي. ہے بلال بی وقف او کم عقل انسان او استادا نمائندہ ما یوسو خبر کړی وی الحمدلله دا د الله جل شانه نه پدی باندې رضامندی ښکار کوم. الله جل شانه فضل چې پنځپیریان کنزل کولی شي دوکه کولی شي فراد کولی شي لیکن علمی جواب د خپل عبارت هم نشي کولی. الحمدلله پاورنی کلیپ کې مدری درې تضادات د پنځپیریان د کتابونو پیش کړو. الحمدلله پنځپیریان داغه هیڅ قسم جواب نه کړی شو. بیا مې داغې نه بعد د درې عبارت بیا دیم کلیپ کې پیش کړل پنځپیریان داغه جواب نه کړی شو. نن دته یو بلم خیم ته مسلمانان ایمان او عقیده دادا د قرآن مجید قاعده او قانون او فیصله دادا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تب وفات کیږي انک میت و انهم میتون. د امت مسلم اجماع اتفاق دادی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. لیکن دا زما پلاس کتاب ندای حق جل نمبر اول صفحہ نمبر 201 دی لکھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دروغ ہوئی اور وہی اے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے انبیاء اللہ لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار. خدا تعالی کی نبی نہیں مرتے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نہ وفات کیگی. پنځپیریان د نبی علیہ السلام نہ بلکہ د ټول پیغمبران د وفات منکرین دي. د پیغمبر د وفات منکر کافر د دې فتوی مطابق د پنځپیرانو د خپل عبارت مطابق او د بلال معتزلی معتود عبارت او د نتیجه مطابق حسین شاه نیلوی دی لاړو د دایره اسلام نه د خارج تیر شوی دی. اوس اوایا چې ستا چې کوم نتایج دي هغه نتیجه بس خپل مشران هم الحمدلله د اسلام په دیره کې داخل پاتې نه کی. دا تا تویم نو دام یو عقیده تاسو بل ذکر کړه او بل دار تویم بلال معطوف په دا مسله د سماع موتا تاسو سره ستا جماعت سره جماعتي مناظره شوی ده. که مثال هغه مناظره تا تقابل قبول نی تا راته وایا اعلان وکا په میډیا باندې یو منټ کلیپ وکا چې کوم مسله د سماع موتا د مناظره شوی دغه د صحیح نه ده زما به اعتماد نشتا. دا بند عاجز با د بلال معتزلی معطوف سره بذات خود خپل مناظره کوي. کله د نماینده راځي زمون شاګردان الحمدلله ډېر دي شاګرد بر سره کینوم خود الله پاک په توفیق داسې لا جواب شکل بتا ته ملاویږي چې دا نور سابقه پنځپیرانو په شان با ان شاء الله دا جنازي او د جمعات د امامت او د منځون علاوه په میدان د مناظره کې په سوشل میډیا باندې مکمل ژوندۍ دفنې د الله جل شانه په توفیق باندې. نو دا د تویم په مسله د سماع موتا استاد محترم ته پیغامات مور کوا تاکہ لا دومره خوروا نشتا کیا فدی او کیا فدی کا شوربا سبب بلالوی او سبب د استاد محترم ترجمان علماء دیوبند ته چیلنجوی ته د چیلنجونو لانی هغه استاد د مشر د مفتی توصیف سے وینا چې سړی به دعوا جواب دعوا نه پیجنی سړی به دا نه پیجنی چې زب اثبات کوم که زب نه پکوم او هغه مرادی چې زم مناظره کوم یو سړی په دې نه پیږي چې کوم نتایج د علماء دیوبند عقاید او د عبارات پر وباسم هغه عقاید او هغه نتایج چې راوځي زما خپل پنځپیران علما پاغي باندې کفار ګرځي هغه سړی بیا راځي او یې میدان د مناظرې ته راځم په دې عبارات کابر تاسو الحمدلله ترجمان علماء دیوبند یو لا جواب مناظره کړي کتا غټلی دوباره چیلنج ولې ورکې او کوم مثال تا شکست خړلې نو بیا ځان کې جرأت او زور قوت پیدا کړه څنګه ستاقت طاقت حاصل کړي څنګه معلومیږي دا چې تا دا هغه بغیرت پهلوان کار دی چې شل پیر درځنو کړی او بیا را پاسي وای ز بیا تکړه شوم یو پیرا بیا چې بیا را ورځيږي وای ير لاس مې روانو چې بیا را ورځيږي ير خپم یو خویدلا په بلال لیونی باندې هغه کار شوی دی د ټول اول خو بلال سے اطلاع شاه ځان لخمه دار د یو لوی ډاکټر سره د خپل دماغ علاج وکا
کا تلیونی او که مثال کړه دی اعلان وکړو دا غینه بعد په دغه میسج باندې چې کوم پیغام تا تمادر کو په دې باندې عمل وکړه الله جل شانه دې موږ مسلمانان د دې خناسینو د شر او د فتنینا امت مسلمه سره محفوظ ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.